کې او ډېر مخکې به د خیر شل بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، چېرته چې داسې اکسیډنټ شوي په سړک باندې شیشې پرتې وي، نو یو محب وطن او یو امتي جوړېږي. دا ټول خلک به روان وي، یو کس ودرېږي او دا شیشې چې کوم دي دا د سړک نه لرې کوي، ځکه چې د یو امتي صلی الله علیه وسلم داسې یو خوبي ده که نه چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې تا د لارې نه یو ورکوټې کاڼی م راواخیستو، هغه تا سیټ ته کړو، الله تعالی به تعالی ډېر لوی اجر درکوي. نو ګرانو ملګرو چې چېرته هم داسې اکسیډنټ شوي دي، الحمدلله زه چې کوم ځای کې مې اکسیډنټ شوي زه ودرېږم، زه هغه سړک جارو کړم. په دې کې ماته ځان بدې نه ښکاري، زه په دې سړک باندې جارو وهم او زه دا ځای صفا کړم، ځکه چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاقو کې یو اخلاق دي چې د خلکو د مؤمنانو د مخې نه د لارې نه یو مصیبت لرې کوي، ځکه چې دا شیشې دي او په دې باندې به د چا ګاډي ټایر پنچر شوي، هغه به یا د ټایر وس کېږي یا به نه کېږي، او که د ټایر وس کېږي هم نو لکه یو تکلیف جوړ شي، ګاډي خراب شي، ټایر پنچر شي، زنانه وي چا سره یا ماشومانان وي یا په یو بل تکلیف کې هغه روان وي، نو دا سخته راشي. دا هېڅ خبره نه ده. ټولو وروڼو ته مې خواست دی چې چېرې په روډ باندې اکسیډنټ شوي وي، دا زه نن تېرېدم د ثوابیه په روډ باندې اکسیډنټ شوی و، ما د دوکاندار نه د جارو راواخېسته او دا ما صفا کړلې. یو محب وطن شهري اوسئ او یو محب وطن او یو نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواږه امتیان اوسئ. چېرته چې په لار کې دا تکلیف وي دا لرې کوئ، دا هېڅ به دا خبره نه کړو تاسو جارو وخئ یا دا تکلیف به خلکو نه لرې کړئ، په دې به تاسو الله تعالی اجر درکوي. والسلام.